The Sokano Government Muzammil Shahid Higher Secondary School Dayo Idawi Numna Balke Bayo Sadebani Mohit Dayo Tehrik Numde Di Dasga ke Lulu Ustadano Akbalaguna Bandi Dadi Gulistan Dabutu Abiyari Kareda د سوکنو دا علمي دستګاه په کال 1915 کې تعمیر کړې شوه او د 1915 نه تر 1944 پورې د دې حیثیت د لوور میډل سکول و په کال 1944 کې دې دستګاه ته د میډل سکول حیثیت ورکړی شو په کال 1950 کې دې سکول ته د های سکول درجه ورکړل شوه او په کال 1988 کې دې دستګاه ته د های سیکنډري سکول حیثیت ملو شو 1905 کې د سکول فرست اف all established شوی is a lower middle school هغې نه پس بیا 1914 کې د سټیټس د اپګریډ شو میډل سټیټس ته لاړو او 1954 کې دا بیا های شو 1886 کې دته د هایر سیکنډري درجه ورکړی شو د دې سکول نن هم د سحر ابتدا د اسمبلی نه کیږي صدق الله العظيم شيا حسن بيش شيا كماندر برتم سلام بازوفان او لومبی پیریډ یې د ناظرې وي د سوکنو کلي د عظیمې درسګاه نه ډېر لوی لوی خلک وتي دي د دوی نومونه په ګوتو شمارل ډېر ګران دي حضرت الله خان چمکني صاحب چې هغه دوه ځل چې کوم د سپیکر پاتې شو د پروینشل اسمبلی هغه خالد وقار صاحب شو ایم پی اے زموږ ایکس ایم پی اے او عبدالمالک خان ای آی جی پولیس نه چې کوم فارغ شو او دارنګه چې کوم د عادل صاحب او دارنګه محمد فیاض صاحب ډسټریکټ اینڈ سیشن جج او دارنګه اسد الله خان او دارنګه چې کوم د روح الامین صاحب او ډاکټر ګوهر صاحب چې کوم چلډرن سپیشلیسټ آرمی سایډ ته چې کوم د کرنل ریاض چې کوم د اعظم سټوډنټ پات شوی دی موږ سره په سکول کې داخل خارج پروت دی نو هغه کې لکه زموږ د کلی ریټایر ډي سي صفت الله خان سابق سپیکر عزت الله خان چمکني ډاکټر رحمان چې دا کوم اوس آر ایم آی ولا ډاکټر چې دی د دې بوډنۍ دی د سکول نه سبق ویلې دی بیا به ورپسې داسې راشم ډاکټر ګوهر رحمان چلډرن سپیشلیسټ دی زموږ د سوکانو اوسېدونکي هم د دې سکول نه سبق ویلې دی موږ پکې کلاس فیل هم پکې درس آیم په آرمي کې دا نن سبا په کرنل رینک کې دي اوس چې کوم زموږ د ډسټریکټ پېښور یو موجوده ایم پی دی د ارباب جمداد خان هغه هم دې سکول نه سبق ویلی دی ارباب ایوب جان الله دې وبخي هغه هم دې سکول نه سبق ویلی دی
او داسې ارباب سدولا چې کوم دی ژوندی ارباب جان خوري غالبا هغه د سکول نه سبق ویل. دا سکول چې کوم دی دا ډیر زرخیز سکول پاتې شوی دی. دوی ډیر غټ شخصیت پیدا کړی دي، کاغه د فن په دنیا کې وی، کاغه سیاسي وی، کاغه سماجی وی. د فن په دنیا کې خلیل خان نوم موږ ضرور لرو چې د ایشیا په خاموش فلم جوړ کړ ام د دې کلمو او د سکول نه سبق هم ویلو. 1930 کې غالبا خاموش فلم هغه جوړ کړو. اینه داغه یوزوی عمر دراز د پښتو فلمونو ډیر غټ ویلن پاتې ډیر غټ نومنامه ده. هم دل توس خخته الله دی وبکی. اشرت عباس دا غزو دا ډیر غټ فنکار ډرامو کې کار کوي، اوسم کوي او ډیر ښه اداکار دی. دین علاوه دلته شاعران روزي ګلابد ډیر مشهور شاعر، ډیر ښه شاعر، او دین علاوه فیلسوفان شوکت چې کوم دی هغه د مصطفی خیلو ډیر غټ شاعر پاتې دی. دین علاوه سیاسي شخصیاتو کې هدایت الله خان چمکنی د پښتونخوا اسمبلی دوه سپیکر پاتې اغیم دلته کې سبق ویلې دي. دین علاوه خالد وقاریم پی پاتې اغیم دلته سبق ویلې دي. دین علاوه سیبت الله خان ډي سي چې کوم دی اغیم دلته کې سبق ویلې دي. او نن سبا چې کوم دی رول امین خان چې د های کورټ جج دی سټینګ نن سبا اغیم دلته سبق ویلې دي. اسد الله خان چې کوم دی اغیم دلته سبق ویلې دي. د دې لوی او عظیم خلکو په سر باندې د ډېر محنتي استادانو لاسو چې نن هم د دوی نومونه د خلکو زړونو کې ژوندي دي. په دې نومونو کې ماسټر غلام سرور صاحب، عبدالرشید، محمد رفیق، ماسٹر محمد یعقوب، محمد مسکین، قاری عبداللطیف، ماسٹر گل ریحان، فضلی ودود، ماسٹر خالد محمود، احمد نواز صاحب، سید فیض علی شاہ صاحب او پرنسپل کفایت صاحب نمونه شامل دي. موږ فخر محسوس کوو چې غلام سرور خان صاحب چې کوم دی نو د دې سکول یعنی ایز هیډ ماسټر او تقریبا 21-22 سال د سکول ایز هیډ ماسټر پاتې شو. نو هغه بینګ هیډ ماسټر چې کوم دی نو موږ سره د میتھس او د انګلیش پیریډونو ایستل ډېر بیسټ ټیچر مرحوم رفیق صاحب چې کوم هغه زموږ د انګلیش ټیچر نو کنن الحمدلله موږ هم الکان غوړو زیرو پیریډ لا نو دام د غي تعلیم او تربیت د موږ ته ورپسې چې کوم د عبدالرشید صاحب بیا د ګولهان صاحب دلته خپل الحمدلله نومو رفیق استاد جل الله بخیر سوکنو، رشید استاد جل الله بخیر سوکنو، ګوریان استاد خدای ژوندې لري لا ژوندې دی اده سوکنو، عبدالملک صاحب سوکنو الله دې وبخي هغه زموږ استاد پاتې شو. یره ډیر خو استادان فیض علی شاه صاحب د خدای ژوندې لري ژوندې دی ډیر خو فضل استاد خدای دې وبخي وفات شوی دی. خو شکر الحمدلله د هغه استادانو د برکته موږ ته څنګه اساسي ملو شي هغه ډیر هارد ورکر استادانو. دا گورنمنٹ مزمل شہید ہائر سیکنڈری سکول چمکنی مرکزی حال د سکول رومبنے ہیڈ ماسٹر عبدالجبار خان پنوم باندې منصوب دی. د سوکنو دا تاریخی تعلیمی ادارہ د اول نه په خپل چاپیچل کې مرکزی حیثیت لري. دی سکول کې به د مسیزو، بندو، اورمر، پبو، بډنې، چوا ګجر، کچوړې، بډنې، وټپګا، چغلپره او د سردار ګړۍ نه به د علم متلاشي هلکان بدلته د خپل علم تنده مړه کوله. زمونږ د سوکنو هایر سیکنډري سکول چې دی نو د خپل یو تاریخي روایت د را روان دي. یو زمانه داسې و چې تقریبا زه به دا وایم چې د نوخار امانګړه پورې سټوډنټان به زموږ د سکول ته راتلل. دا زموږ د یاداشت مطابق دا خبره ده. نو هغې کې به هلکان راتلل د سلمان خیلو نه او هغه د بډبیر نه برکان موږ راتلل. نن هم د معیاري تعلیم حاصلولو لپاره
د ایواګرد کلو نه خلک دې تعلیمي ادارې ته رخ کوي. زما نوم ابوبکر دی، زه د پندو اوسېدونکی یم. ښه پړهی کوي دلته، استادان هم خواري کوي، مونږ هم کوو. ټیچران الحمدلله مونږ له خدای پاک ډېر ښه راکړي دي، ډېر محنت کوي مونږ سره. زما نوم حمید رضا او زه اصل کې د پندو اوسېدونکی یم او سوکانو ته په دې وجه راځم چې هلته زموږ سکول نشته دی، پړهی هم خرابېږي. محمد خان د غاز چوک اول نشته، د هغې دلته تعلیم کمزور دی، دلته استادان سټاف چې دی هم صحیح دی، تعلیم معیار دلته صحیح، دلته زه راځم. زما نوم روید الله دی او زه راځم د سیرآباد نه او دلته فرسټ ایئر کې سبق وایم. زما نوم سلیمان دی، زه د جی کے علاقې نه یم، پېښور جی کے مدینه کالونی. او زه دې سکول ته ځکه راغلم ځکه چې هلته ټیچران کم د ساینس او ما ساینس اخیستو او دونه قابل ټیچران هم نه وو، زه ځکه دې خوا راغلم. تقریبا دې ټایم کې تقریبا 1300-1400 سټوډنټان دي دلته سره، تقریبا 6 نه والا تر سیکنډ ایئر پورې کنه. او سبا خو چې کله نه مونږ راغلی و دې سکول ته نو معیار ان شاء الله ورځ په ورځ باندې بهتر کیږي. هم د سټوډنټانو د سټرنث وایز چې مونږ سره کوم ایډمیشن راځي هغې ته هیڅ قسمه رکاوټ نشته دی. مونږ له چې څومره سټوډنټان هم راځي او د کم ځای نه هم راځي، که د پرایویټ سیکټر د سکولونو راځي که د سرکاري سکولونو راځي، زمونږ ټول زیاتر کوشش دا دی چې مونږ زیات نه زیات سټوډنټان په دې کې داخل کړو او معیار ان شاء الله چې کوم زمونږ ملګري دي ډېر کمپیټنټ سټاف دی مونږ سره. د دې سکول ټیچران ډېر زیات محنتي دي او د سکول معیار پر ټوله ضلع کې اوچت ساتلی دی. माशाल्लाह हमारे साथ बड़े कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स, जिनकी मदद से यहाँ पे हम भी काम कर रहे हैं और ये हमें इनकरेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी एफ़र्ट्स जितना हमने सीखा है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे लाएं और यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करें. यो खुदा एजाज खबर है چې تاریخي سکول کې څوک پڑھاوي، یو خبر خدا شو. دویم خبره چې هر کلاس کې تقریبا 100 یا 100 نه بره تعداد نه باوجود هم ټیچران خپل سټرګل کوي، د سټاف کمی شته، تعداد هم زیات دی، خو د هغې نه باوجود هم تاسو وګورئ بهترین رزلټ شو کړی دی. تاسو تېر کال رزلټ وګورئ، اوور د ایئرز د دې رزلټ بهترین روان دی او مور دین 86% د دې رزلټ راځي. دې سکول کې یو جدید ترین کمپیوټر لیب هم موجود دی چې سټوډنټان ته مستفید کیږي. کمپیوټر لیب دی، تاسو دا هم کته دا د 6 کلاس نه ونیسئ تر فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر پورې مونږ دلته کې کلاسز چې کوم دی هغه افر کوو او دلته کې چونکې تاسو ته پته ده چې کمپیوټر داسې یو فیلډ دی چې هغه د پریکټیکل نه بغیر د هغې څه حیثیت نشته. نو ګورنمنټ ډېر یو ښه انیشیټیو اخیستی دی چې اکثر سکولونو کې موسټ آف دی سکولز چې کوم دي هغې کې د کمپیوټر لیبس دي او قریبا 15-16 کمپیوټر هغوی ورکړي دي ښه لیټسټ ماډلز والا. هغې نه علاوه دلته کې دا ملټي میډیا سکرین لګېدلی دی. دا ملټي میډیا سکرین چې دی دې باندې مونږ لیکچر هم ورکوی شو، دې باندې مونږ ماشومانو ته ویډیوز مختلف قسمه هغه خولی شو او ماشومان چې کم دی هغه ډیر زیات انټرست هم اخلي ځکه چې کم یو سیز هغې ویژولي وګوري نو د هغې امپیکټ چې کم دی نو هغه ډیر زیات ښي. دا سوکنو د هر سیکنډري سکول کې یو معیاري ساینس لیب او لایبرري هم موجوده ده. دا سکول د تعلیمي سرګرمیانو نه علاوه په ټوله صوبه کې د لوبو د پرمختګ دپاره هم ډېر زیات مشهور دی او دې سکول ډېر ښه لوبغاړي هم پیدا کړي دي. لومبۍ به زه تاسو ته په هاکي باندې خبرې وکړم چې هاکي زمونږ شکر الحمدلله زموږ ټولې لوبې ښه دي، خو هاکي مونږ دا دی چې مونږ هغې کې صوبایي ټورنمنټ هم اکثر ګټو. دا لګاتار 18 کاله مونږ لګاتار صوبایي ټورنمنټ وګټلو. نو کرکټ هم زموږ ښه دی
خو چونکې کمپټیشن د کرکټ ډېر زیات دی نو کرکټ کې مونږ وځو سزې پورې ورسو خو بس بیا تقریبا بیا پکې داسې بس ځای کې داسې راشو چې ناکامه پاتې شو. بیا ورسره داسې فوټبال دی، د فوټبال هم سره ډېر زیات کمپټیشن دی، د فوټبال هم زموږ شکر الحمدلله ښه ټیم دی، دا سیمی فاینل کوارټر فاینل دا مونږ کوالیفای کوو. را باشم بیډمنټن ته زموږ دا 5 لوبې دي په سکول کې فلحال مونږ کوو. مخکې جمناسټیک کوو زموږ ډېر خو مونږ پکې هر کال یې صوبه ګټله، خو چونکې جمناسټیک بیا داسې لحاظ سره راغلو چې بیا د ماشومانو پلارانو پکې شکایت شروع کړل چې یاره زموږ ماشومان مړه نه شي، اکثر پکې ماشوم روغ غورځېدی بېهوشه به شو یا داسې نورو څه خبره به، نو هغه بیا مونږ سکول کې په سره باندې بند کړی. بل دا دی چې اصل کې ټایلنټ زموږ په کلي کې ډېر زیات دی خو مونږ سره فیسیلیټیز نشته. ټول نه غټه مسله چې کوم دا مونږ سره د فیسیلیټیز ده، مونږ ته د ګراوند مسلې دي، مونږ ته دا فیسیلیټیز چې مونږ ته به دا یو فیسیلیټیز میلاو شو نو انشاءالله چې زموږ کلی چې کوم دی نو دا په صوبه کې نه په ملک کې نه انشاءالله په دنیا کې هم چا نه پاتې نه وي. دا دی اوس هم زموږ یو موجوده د پاکستان په ټیم کې لوبېږي افراز نوم یې دی، زما د لاس شاګرد زما ماشوم دی، اوس یې فرسټ ایئر سیکنډ ایئر وکړو، هغه دا دی اوس ماشاءالله اوس دا دی وته لسو ملکونو دورې مو وله په دې کال یو نیم کال کې، اوس هم په جونیئر ټیم کې دی او د پاکستان ایر فورس ټیم سره دی. داسې ورسره په کرکټ کې به راشم، دا زموږ هلکان دي، دا زیاتره د دې سکول سټوډنټان دي، فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ته رانه لاړل، تھرډ ایئر ته رانه لاړل، هغوی دا اوس وابډې ته تنخواګانې لري، په وابډه کې دا په جابونو باندې دي. ادبي سرګرمیانې هم د دې ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول خاصه ده. بدمدب چې زه دې سکول ته رالم نو موږ د بدمدب پروګرام شروع کړو او ماشاءالله زموږ هلکانو په ډسټرکټ پېښور کې په هر مقابلو کې حصې اخیستې دي. نو موږ الحمدلله 2 ځل ډسټرکټ پېښور ټاپ کړی دي اور سږ کال هم موږ ډسټرکټ پېښور انشاءالله ټاپ کړی دی. تاسو ګورئ د مسیح علاقه ده زموږ سره تقریبا 25 کینال باندې دا سکول محیط دی ټول. د سوکنو دا هایر سیکنډري سکول په 25 کیناله اراضۍ باندې مشتمل دی چې پکې یو لوی د لوبو ګراوند هم موجود دی چې پکې د سکول د ماشومانو نه علاوه د کلی نور ځوانان هم مستفید کیږي. د سکول آبادی ډیره زړه ده او په مخدوش حالات کې ده. د سوکنوالو د کوششونو او د حکومت په دلچسپۍ په وجه باندې به ډېر ژر دلته کې یو نوی بلډینګ ودرولی شي. خو چونکې بلډینګ ډېر زوړ دی، ډېرې زمانې دی او د دې ډیمالشینګ موږ ته آلریډي آرډرونه شوي دي، خو هغې باوجود هم موږ لږ سره ساتلی دی. خو د دې سکول دپاره اوس د الله په فضل و کرم سره د دې کلي مشرانو په محبت او مینې محبت سره دا 98 ملین روپۍ چې دې ته منظور شوي دي، د دې PC1 تیار دی. انشاءالله د نیکسټ ویک چې دی په دې کې به د دې اپروول اخلي نو نومبر کې ایکسپیکټډ دی چې په دې باندې کار سٹارټ شي. خو دا به داسې یو کار وي چې انشاءالله العزیز بیا به څوک 100 ایئرس کې هم په دې باندې دې کې بله خښته نه لګي. مکمل موږ د دې سکول دپاره 3000 کسانو دپاره اکمډیشن دپاره د هغې PC1 ورکړی دی، هغې تیار کړی دی پکې. او هغې سره دلته ګراوند به هم جوړېږي که خیر وي نو ګراوند به د سټیډیم په انداز باندې وي، نو یې کې به ډریسنګ روم هم وي او واشرومونه به هم ورسره وي او د الیکشن دي د هلکانو د تماشایي کېناستو دپاره ځای به هم جوړوي ورسره. د سوکنو دا قدیمي درسګاه ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نن هم په خپل چاپېرچل کې د علم رڼا خورئ. هیله لرو چې د دې مستقبل به د خپل ماضي په شان شانداره وي. نیمه سبحان، چمکنی TV، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چمکنی.